د کوزدر صحافیانو سره ملاقات په وخت د کوزدر نوي تعینات کړی شوي ډیپټي کمشنر محمد عارف خان ویلي دي چې د پخپله په 9 بجې دفتر کې ناست وي. په دې وجه په نورو ټولو سرکاري دفترو کې د سرکاري افسرانو په شمول نور عملي په وخت دفترو ته راتګ او ولس بیلوس خدمت کول یقیني کولی شي. په خپل دفتر تیمرګره کې د ډسټرکټ پریس کلب صدر اسماعیل انجم په مشرۍ کې د تیمرګرې او چکدرې پریس کلبونو صحافیانو سره تعارفي غونډه چې پکې نوی اسسټنټ کمشنر چکدره سهیل خان هم ناستو صحافیانو نوي تعینات کړی شوي ډیپټي کمشنر ته هرکلی ویلو سره په کوزدر کې د امن و امان په شمول دریای پنجکوړه روان تجاوزاتو ځنګلاتو بېدریغه کټایي مخنیوي تیمرګره بیوټیفیکیشن منصوبې په شمول نورو ترقیاتي کارونو روان کار سستروي بازارونو کې تجاوزاتو خاتمه سرکاري جرمانو کې هیر پیر تلاش بایپاس کار بندش سره صحافیانو ته پیښو مسلو ذکر او تجویزونه وړاندې کړل. په جواب کې د ډیپټي کمشنر کوزدر محمد عارف خان وینا وه سر ما ته ډېر ښه آیډیا ستاسو د میټینګ نه ملو شوه نو هغې کې تاسو سره منتلي میټینګ یا د تحصیل وزټ هلته کې مشرانو سره یو میټینګ ورکپ اف ټي هلته کېږي د هغې عزت وشوي هغه نه مسایل تپوس وکړو شي او داسې ډېرې وړې مسلې وي چې هغه صرف زموږ په یو معمولي انټرونشن باندې هغه مسلې حل کېږي. نو دا یو ډېره ښه آیډیا ستاسو طرفه انشور ټول پوینټس ما نن سره ولیکل او یو څو څیزونه داسې دي لکه اوس د ترقیاتي کارونه په هغې کې فرض کړه د ډیولپمنټ فنډز مسلې دي نن سبا په ټوله صوبه کې تاسو ته حالات د هغې معلوم دي. زه پېښور کې چې وم هلته ماته پته ده چې ډېر مین سکیمز دي او په هغې باندې د ډېر غټ خلکو ابګرفت دی خو هغې ته حکومت روپۍ هم نشو ورکولی هلکې په ډېر لږه پیسو باندې هغه کار کیدی شلو. نو انشاءالله چې ستاسو پیسې راځي ستاسو امانت دی او ستاسو په سکیمونو باندې لګي ستاسو چې کوم پرایورټي ده پهله په هغې باندې لګي ستاسو ماشاءالله امپیګان صاحبان امیرګان صاحبان هغې هم ډېر کنسرنز دي دې څیزونو په باره کې نو هغې سره به زه په لزان کې ما تاسو ټولو سره یو منتلي میټینګ انشاءالله موږ هم کوو او د ټول پوینټس باندې سره ولیکل. یو خبر صرف درته کومه د تاسو د افسرانو په باره کې خبر وکړه د هغې اټیچوډ یا رسید نه ورکول یا دا نو ما فرسټ میټینګ خپل سټاف سره کړی دی او په لومبۍ ورځ باندې د هغه اے سی صاحب پکې ناست وو دوی خو نن راغلل او دوی ته ما ویلي چې زه ګوره خپله په 9 بجې افس کې زه ناست یم زه 9 بجې افس ته راځم زما عادت دا دی کوم څیز ما ته تنخوا ملوي هغه چې زه په دې ځای باندې ناست یم که څوک راغی اني ټایم راشي دلته اوس زموږ ذمهواري زیاته ده نو انشاءالله زه په خپله په 9 بجې افس ته راغلی یم د پلان دی د ډېر مختلف علاقو وزټ کولو هم وزټ سره دا وشو چې انسان ته ډېر ښه آیډیا ملو شي د هر یو شي فرسټ هینډ نالج ملو شي تاسو خبرې خو وکړلې خو د دې اصل پته مونږ ته لګېدل چې که مونږ فیلډ ته وځو او دا څیزونه مونږ وګورو. نو ما پیل انسټرکشنز خپل ټیم ته دا ورکړي چې په ټایم باندې راځئ هر سړی اورئ هر چا سره په عزت باندې ملاویږئ د یو سړي کار دی هغه ته 2 غنټې 3 غنټې ټریول کړی دی او راغلی دی او ته راغې او کېناستې هغه سره میلاو نه شو ولاړې هغه مسله د حضرت نو دا نو مونږ هم تېرېږي مونږ هم د دې معاشرې خلک یو زه خپله دا پته ګڼم چې زه لاړه شم او زما چا سره کار وي هغه ما سره میلاو نه شي که زما 10 منټ هم خراب شي نو زه پرې خفه کېږم. نو دا غریب خلک دی کرایه به یې لګولې وي ټایم به یې ضایع شوي خپله مزدوري به یې پرېښې وي نو انشاءالله د دې شورټي ده زما سټاف هم په ټایم باندې په افس کې وي او داسې د نور چې کوم تاسو خبرو کې د سټاف په حوالې سره هغې باندې انشاءالله زما سخت چک په دې باندې وي. زه خپله ډېر سټریټ فارورډ سړی یم رښتیا خوښوم خپله هم رښتونی سړی یم ډېر خلک مانه په دې خفه هم شي چې یاره دا خبره دې وکړه دا داسې به دې نه کوله نو بس هغه رښتیا سخت هم وي خو دا ده چې دا معاشره کې ډېر ښه لار جوړوي. ډیپټي کمشنر کوزدر د صحافیانو شکریا ادا کړه او دوی ته پیښو مسلو د حل سره د دې لخوا وړاندې کړی شوي عوامي مسلو او تجویزونو د حل یقین ورکړو. محمد اسرار خیبر نیوز تیمرګره کوزدر.